ګرانو کتونکو دا مهال زه د چارسدې په تاریخي کلي پړانګ کې موجود یم. پړانګ دا یو تاریخي کلی دی، خو د بده مرغه د دې چې کوم دغه تاریخي خلکه دي نو چې لږ شانتې باران وشي نو اوبه د دوی په کورونو کې د دوی په کمرو کې ګرځي. او عجیبه خبره دا ده چې خواته د سابقه خدای بخلي وزیر اعلی اعظم خان چې چیف سیکرټري پاتې شوی د هغه ځای دی. دې خواته چې کوم دی نو لکه موږ به ده ووایو چې دغه افغانستان د هغه انډیا د منځ کې پکې دا پښتونخوا ده. هغه اړخ ته هم ترې ځای جوړ کړی دی، دونه فاصله نه ده، دا ګوټ نه دی، دا ماشومان چې ولاړ دي دغه ځای پورې بالکل ځای جوړ دی. او بیا چې کوم دی نو دغه ګوټ چې کوم دی دا داسې درته ښیمه ده، انصاف درته ښیمه، د انصاف په حکومت کې خبرې کوو نو انصاف درته ښیمه، دغه ځای پورې جوړ دی. منځ کې دا ځای چې دی دا بې موره بې پلاره دي، پته نه چې دوی داسې کم ظلم کړی دی، دوی بغاوت کړی دی چې موږ د پښتونخوا منو نه. نو دا اوږده اوبه دي، دا ناله چې کومه ده خو د دې څپۍ وشوله نو دا ډېره ژوره ده، خو دلته کې څپۍ شته دی نه. او زه بیا ده ووایم چې د دې خلکو په کې هم کمزوري شته دی، ځکه چې دلته د خپل حق څوک تپوس نه کوي. دلته کې هغه قام جوړ شوی دی چې لت والا زیات کوي، چې لږ لت یې زر زر راکوي چې زر زر تېرېږو زر زر تېرېږو. خو بهرحال دلته کې زموږ ملګري دي سارې چې دا حالات کتلي دي، هغوی موږ ته کالونه کړي دي، د مشر سره به خبرې اترې کوو. مشره څه وایې په دې د دې جي بس دا هغه دی چې دا د څو وخت نه دا ډکه ده، لکه دا بره نه چې څومره اوبه راځي که نه هغه ځان سره دا ګن بډا راوړي او بس دلته جمع کېږي. د دې پول نه دې خوا دا علاقه هغه دی پورې دا ټوله بس دا بالکل داسې شي چې ټول پکې ګن بډا جمع شي. او چې کله معمولي غوندې باران وشي که نه اوس په دې لار باندې وبهېږي. سا زه په مانځله راتلم دې پنډی پنډی اوبو کې راغلی یم دې لار نه دې کور خپله کوره پورې. دا هغه ځای هم جوړ دی، دغه ځای هم جوړ دی، دا ځای ولې څه بد هم کړي؟ یاره جي بس دا څه ووایو نو دا وایي تاسو اوټونه وایي نه راکوی نو. تاسو لکه اوټونه نه دي ورکړي؟ اوټونه ولې نه ورکړي؟ موږ ورکړي خو بس دغه بهانه کوي چې ما یې خو دغه ګناه هم نه ده کړې، کړې هم ده. څه به ویل؟ بس دغه وایم چې اوټ هم ورکړی دی او مخکې به مې ویل چې په دې لار همدا ایم پي ایس صاحب تېرېږي چې کله اوټ پسې راځي او دا لار همدغه شان ده. نو چې اوس دې نه پس بیا هم دې اوټ پسې راځي هم په دې لاره به تېرېږي، وبه ګوري چې دې خلکو څه ګناه کړی دی چې دا لار ورته نه جوړېږي، دغه ځای پورې جوړه شوې ده، دا ولې نه جوړېږي؟ یو ځل شو، دویم ځل شو، په درېیم ځل تیندکو خوړه. دا خو د سیاست هم خلک دنیا لکه چې زموږ پکې ترقي نه وي که نه، لکه ما وایي دا تاریخي کلی دی. تاریخي دی که بالکل تاریخي کلی دی، خو بس دا به ووایم چې د دې خلکو غلطي هم ده چې اوټ وله ورکوي. زمونږ خو بس صرف یو پیره اوټ ورکړی دی، بس اوس هم ایلیکشن آدي کارډ جوړ شوی دی، اوټ هم ورکړی دی. انشاءالله بیا به دا ځل پته غلطه چاړ کړې ده. نو بس دې خو ویل چې مونږ به تبدیلي راولو، خو بس هېڅ هم نشته. سلمان صاحب څه به وایي؟ الف خان بھائی داسې ده چې تاسو سره ما وختي هم رابطه کړې وه. دا تاسو دې ویډیو کې مو خو دغه ځای پورې د سړک جوړ شوی دی، په دغه د کومه ډبه چې ده په دې مې شکور خان 2 ځله په خپل لاس ودرولې دی، برې کوڅې ته دوال راغلی و. او ته یاره جي هم دا سړک خراب هم دی، بل دا نالی چې معمولي باران وشي دا راډکه شي علم ورسره او ته وایي یاره جي دا ټیک که او ته یاره جي د ګیس دا پیپ چې راشي دا به زه ټیک کړم. دا دوه د ګیس پیپونه خو دغه محلې ټولې شرمولې ده، دې کې دغه ټفټیل لګېدلي وو. دا زموږ د ګاونډي خانزیب نوم دا ټول هغه په خپل لاس په خپله ټیک کړي دوباره هغې کندې وکړې لاړل بیا هغه ټیک کړل. اوس دا چې معمولي باران هم وشي دا ټولې نالې ډکي. دا حاجي صاحب دلته کې اصل کې مسله دا چې په دې ځای کې ټول هم داسې مالداره پکې نشته، دا ټول دیارمار هغه سر نواز دې سره ټول د دیارمارو کورونه دي. نو لکه دې کې دا څوک شته نه چې هغه پولیټیکلي هغه څه اواز وجود کړي یا بل څه، بس دقه ده چې په دې لاره څوک تېرېږي هغې ته د دې تکلیف پته ده، بل چې کوم په ګاډو کې ځي هغه ته هغې ته د تکلیف پته نشته. فرق د غریبې طبقې او د بالکل تاسو ته ما وویل دغه ځای پورې نه دی، دغه د اعظم خان په هغه کې دغه ځای پورې جوړ شوی دی، دغه شکور خان دغه ځای پورې جوړ کړی دا دې خوا بې موره بې پلاره دي، نه څوک تپوس کوي او نه د دې لارې سمون څه شته. دا بل دا لار دې خوا ته شوې ده چې معمولي سیلاب اوبه باران وشي که نه دا دې کورونو کې اوبه ولاړي، نه پکې څوک مونځ ودسته تللی شي، نه په لاره کې څوک تللی شي. او دې کندو ته وګوره چې دې کې که اوبه راشي نو دې کې سړک او د نالۍ پته نه لګي چې دې کې کوم ماشوم ورته پرېوت او کوم مړ شو کار شو بس د خلکو به کېږي. صحیح. څه به وایې وروره ته؟ بس دا به ووایو چې دا سهار موږ راپاڅېدو نو په اوبو یې ګرځېدو چې په خپل کور کې هم دا د اوبه ولاړې دي دا وګورئ چې دا اوس هم پکې هغه خټې دي. خپل منتخب نمایندګو نه مطمئن د دې نه خو موږ دغه توقع کوله چې دوی به خامخا موږ له څه وکړي، خو بس دا لږ ځای دی دا ټوټه ځای دی دی پرېښی دی، دا به وي د ماجوکي په کاته کې کېږي او په بله کاته کې کېږي، اوسه پورې دا ونه شو. دا کورونه خو به مسک کرک شوي او دا خو ټول کلیپ ته وګورئ تاسو جي زموږ د کورونو کې د کورونو کې دننه اوبه ګرځېدي نن سهار موږ په خټو کې دغه ته لمانځه ته تللي یو.
دا کورونه خو هم کرکي کنه او یو دا ټول داسې دا نالې دومره ډیپ ده که فار ایگزامپل د صفا کړه کنه نو دې کې ټول علم ډوبېږي دا شپږ فوټه تقریبا 15 فوټه موږ دلته کرکټ لګو دلته چې بال موږ نه پرېوتو نو موږ بس ماشومان ورکوزول په د خپونه به موږ ورکوزو بم دونه ډیپ ده خو دا دې صفای نه کیږي اوس په تاسو له ویډیو نه پس پسو شي یا به 2 ټي ام ول کسان وړي په بیلچو سره یا به درې وړي هغه به د نالې دلته کې سبا کې دلته به پری دي سبا چې باران شي واپس پرکوزي لکه نو پراپر ټیم را لګي دا د 2 بیلچو والا کار نه چې پوره ټیم را لګي د دې پوره صفایو کې دا 15 شپږ فوټه نالې ده دا په دې نه کې چې 2 بیلچو والا برولېږي بس هغه نالې سبا کې واپس پرکوزي صحیح ګرانو کتونکو دا بنیادی مسله ده او دا یو عام مسله ده صفائی وینې سب ایمان دی ګیس نه بجلی لوډ شیډینګ انتقال ته رسېدلې دي روزګارونه نشته دا ځوانان چې کوم دي تعلیمونه یې کړي دي په پرایویټ سکولونو کې ښودنې کوي اعلی تعلیم یافته خلکه غریبانان دي په دې هر کور کې به تا د تعلیم یافته کس ښکاري او نن زه درته دا ښیم چې دا کور دا سار دې ته اوبه تللي دي دا کریک هغه کریک دلته کې ټیمې والا وایي موږ له تنخوا نه راکړي زمخورې به موږ کار وکړو همدغه خبره چې اوس به بلچه به راشي هسې به تصویر به ځان لوباسي خپلې فیسبوک کې ځان له جوړې کړي دي چیف سیکرټري ته به ورسي او بس صحیح ده دلته ګرانو کتونکو عملي کار نشته خو زه دی رایې درست رایې دا ټول پی ټي آی والا دي کوم وروڼه چې ولاړ دي ټول پی ټي آی والا دي او دا کار چې کوم دی دا د دوی خښت دی چې دوی دا کار وشي نو دا ستاسو د وړاندې ده دا پړانګ دي دا څه لرې نه ده د پړانګو تاڼې سره بالکل نږدې ځای دی دا څه غیر هم نه ده داسې ماجوکیم نه دی یا شابړه بابړه واناباد نه دی دا بالکل د چوک نه په لږه فاصله کې دی د ډي سي د دفتر نه د ټیمې د دفتر نه او دې خوا پسې ایم پي ایس ایف دی او دې خوا ته غټ غټ افسران دا ځکه موږ دا وایو خو صرف دا بیروکریټ وغواړي که نه نو په دې محله کې دومره لوی لوی بیروکریټ دي په دې محله کې چې په ټوله پښتونخوا باندې هغوی دې وخت کې راج کوي خو بدمرغي دا ده غریب خړسري ته چې کوم دې توجه نه ورکړي بیا زموږ امپیګانې مینګانو ته ضرورت نه راځي خو دا مې ورته د هغې محلې ذکر وکړو دې تاریخ وګورئ چې دې کې کم کم بیروکریټ دي او خال دا دی چې ګندګي ده او خلک به کې مانځل او کور ته نشي تللی دغه پروګرام مو ورته وړاندې کړ په کار ده چې دې ته پاملرنه وشي